السلام علیکم پښتنو ورونو نن یو داسې کیس درته بیانوم چې په حقیقت باندې د موږ مسیران او د موږ پښتانه او حالات موجوده د ریاست نیت ارادې د پښتنو لپاره څه دي په دې باندې باید له حقیقت سترګې نو سره پټي په حقیقت ځان سره خبر کو او هغه حقیقت بیا په هر فورم باندې بیان کو او د هغه مذمت وکړو او د هغه روکدام وکړو. زه پښتنو ورونو لاړم دغه تیر سموار منګل بود جمعرات زه لاړم راولپنډۍ ته اسلام آباد ته د یو کیس سلسله کې د دې کیس خلکو له ماته انتظار کا او تر اختر له مخه ته به راځي دا کیس به ته راته کوې مال سیده دا کیس موږ هیبیس کارپس ولګاو مطلب هغه ارست سوي خلک های کورټ دا پاور لري چې هغه خلک د دې رټ په زور په تحت باندې راوغواړي راطلبي کې های کورټ ته پیش کې د کورټ ته یو مخکې هم کیس سوی و په دې باره کې زبات کې خبر سوما په هغه کې هم د جسټس صاحب دا ورته ویلول چې دا خو لرنګ افغانیان دي مطلب جسټس صاحب دون کمپټنټ سو چې هغه رنګ ته ګوري بیا نو دی افغانای سو نو په هغه ټیم که زه وای یو دوه درې به م نورو سره درویل ول یوه ته به م دلته سره ټیکه ور والی وه بل ته به مې د سیکانو پګ ور تړلی و بل ته به م دوتي لنګ ور والی و چې اوس یې ورته راځه دا خو ټوله سره ګډ سول اوس ته پشکیای د تا قابلیت ته سلام ده چلې ما کیس ولګېدو دا حقیقت زه تاسو ته بیانوم لږ به بوریت ما په ویډیو کې دا ویډیو به تاسو شیر کوئ هم چې د موږ مسیرانو تر سترګو تر دماغو تر غوږو دا ویډیو ورسیږي چې په دې باندې سر خلاص کو هغه داسې چې د ما کیس ولګېدو د ما په کیس کې اپوزیټ پارټۍ د سرکار له طرفه د پولیس ایس او سب انسپکټر له طرفه جخه بیان ریکارډ پیش سو هغه موږ واړول بارډر کراس هم کړل بارډر کراس خبره وکوله ما له پیملی له والو جخه دا د منډي باودین د چوای سیدین شاه نه چوای سیدین شاه چکوال کیسه ده په هغه کې نو ویلي درې کسان یې ورول او تقریبا اته کسان یې ماخر کې بیا ونیول دا سول یولس کسان نیول سوي دي یوه خاندان اوس په تلخ حقیقت درته روان یم تلخ حقیقت څه ده هغه لږ بل د تلخ حقیقت دې ته موږ پیش سول دوباره مې ویډیوز راوغوښتل دا خلک د لې تر اوسه پورې په هغه کیم کې دي هغه کیم ته مې ویډیو راوغوښتلې هغه سرکار بابا وکیل مې راوغوښت بار ما ورته راسه د ما خلک دلته ناست دي او ته رپورټ پیښوي چې هغه موږ ډیپولټ کړل تا دا نه دي ویلي چې موږ خلک په تانه کې دي دا خو موږ په کیم کې ایښي دي موږ په کیم کې ایښي مال په کیم روز اول چې تا ایښي دي په هغه کیم خو د ما دعوه ده خو څه کوي ما دوباره ریکال کو دا د ما کیس دوباره مې جج ته اپلیکیشن یې بولې ریکویسټ یې بولې چې بھائی د ما کیس به اوري د ما په کیس کې نوعیت دا رپورټ لږ غلط ده هغه د کیس نوعیت مې ورته بیان کو په دې کې ماته جسټس صاحب وایي انور جان په نامه باندې موږ دا خلک نسو راغوښتلی په چا چې د افغان الزام لګېدلی چې دا افغانیان دي هغه خلک موږ نسو راغوښتلی دا خبره ډېر د افسوس خبره ده های کورټ یې نسي راغوښتلی بیا به څوک راغواړي د ایس ایچ او په یوه رپورټ باندې کته دا افغاني کوي نو ایس ایچ او خو 302 کیس کې څوک بری ولیکي څوک ملزم ولیکي څوک مدعیان څوک څه لیکي د چا ګواهي جوټه کوي د چا څه چا کوي نو بیا خو نو تر کیس عدالت ته ضرورت شته بیا خو نو ما د پولیس تر رپورټ پر موږ محدود سو پولیس رپورټ څه یا هغه به منو ورسره نو د ما د پښتون په حق ولې دا طریقه کیږي اوس وسول تلخ حقیقت څه دي په دا سبب د ګاډۍ رااله ساکوم خلک ول هغه یوړل ا ما خلک یې پرېښول دوی کیس لګېدلی سبا باندې دا پلانینګ وسو په دې خبر سول سلانور سره یو بل رپورټ هم ستا چې هغه بارډر دوی بیرته را واپس کړي دي دوی راولاړ سول دا خلک جبرن زور زبردستی باندې دا درې کسان پلار زوی یو ورور دا یې ولږل بارډر ته کراس کړل په زور باندې پرون مشام یې کراس کړل انور اته کسان چې دي هغه دلی دي اوس د دې
کوم سي سړی د زه نوم نه اخلم هو سکتا د دوی سیکریسی هغه واده دلته لري هغه بالغ بچیان دلته لري هغه کور والی پاکستانی ده زه دا یم که چیرې دا واقعي افغانۍ هم سي نو پاکستان ریاست دا فارموله ده چې دی به آیا میړه ډیپورټ کوي چې افغانۍ ده او د ده بچیان او د ده کور والی به پاکستانی پاکستان کې وي دا جبرن نه ده ظلم نه ده ناروا سلوک نه ده نو تا کچیر دی پاکستانی نه بولی خو پی او سی کارت ورته جاری کو بیا کچیر دی پاکستانی نه ده تا د شناختی کارت څنګه جاری کړی ده کچیر دی پاکستانی نه ده 1951 سټیزنشپ اکټ په تحت بل د سر زوړ ریکارډ لکوم خوارالی کدی پاکستانی نه ده د نکاح لندن جخه د 1952 نکاح نامه جوړه ده ته څنګه نه مري آیا دا کوم قانون ده د هیومن رائټس په خلاف ته زه د آئین په خلاف زه سټیزنشپ اکټ په خلاف زه یو قانون نه منې صرف دا یو منې پښتون تازه ذلیله کوم زه به تا بارډر پار کوم ولی په دې باندې زه دا یم پښتنو ته چې کور والی او بچیان ملمسیان دلته پاته د اویاو کلو بابا د ډیپورټ کیږي په دې به تاسې خاموشه ناست یاست په دې به تاسې غږ نه کوئ په دې به تاسې راپورته کیږئ نه په دې به تاسې غوښتنه نه کوئ چې تا له ما سره څوک کوي ولې کوي په کوم ارادو یې راسره کوي په کومه غوسه یې راسره کوي وجه څه ده دا پاکستان که چیرې پاکستان په ازادېدا کې پاکستانی پښتنو قبایلو کردار نه ادا کړی او پاکستان آزاد کړی نه تلخ حقیقت خدا دی په قسم یم که د پنجابي کار یې ازادي اخیستل دا پاکستان آزاد کړی پښتنو ده ازادي اخیستل د نرانو کار ده د سترګورو کار ده د ببرو ورځو د برګ باړه د شک بریتو دیوالو کار ده دلته بریتونه چیرې دي دا آزاد کړی ملک پاکستان ده چې دا پښتنو آزاد کړی ده د پښتانه باندې دا شایسته ده د پښتنو په خلاف دا طرز طریقه نه کوي پاکستان ریاست دا یو بیرونی طاقت قوت دا شی غواړي چې دا له موږ سره له پښتنو سره کیږي هغه کیس د ما وال مارک سوی ده هوم سیکرټري ته په هوم سیکرټري کې به موږ هغه کیس کوو دا کیس زه له هغه خاندان سره انشاءالله دا کول کوم چې د تاسې کیس به د تاسې په حق کې ټول پاکستاني کیږي د تاسې ډیپورټ شوي خلک به بیرته رابلل کیږي انشاءالله خو لیکن زه پښتنو ته د هر فورم ته که هغه په قومي اسمبلی کې دي که هغه په صوبایي اسمبلی کې دي که هغه په سینټ کې دي که هغه په بله عهده دي که هغه ډي سي ده که اي سي ده که نادره ده د دې ټولو ته خواست کوم پښتنو ته چې برای مهرباني تاسې ضد غصه یو بل قوم پښتنو ته بل ځای کوئ په دې ځای کې یو بل ته سات ورکوئ او یو بل غور فکر وکوئ که نه یو به دارنګه ذلیله کیږئ بیا به دا اور تر هر پښتانه د هر پښتانه تر قوم تر کوره پورې ور ورسیږي نه غواړم چې تاسې او دا پښتانه ذلیله سي خو رنګ داسې راوړي چې موږ د ضلالت سامنا کولی ده او کوو یا الله دې مې په خپل حفاظت کې وساتي د خاندان والو سره زه دا کول کوم انشاءالله د قانون په تقاضو کې به تاسې شاته نه راځئ جی انشاءالله